اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل ربی پښتونیان تاسو ته نن د رحیم آباد د تاڼې نه یو نوی پروګرام کې تاسو ته زه حاضر یم. عزتمندو په دې مشکل وخت کې کاغه زمونږ د سواد پولیس دي، کاغه زمونږ نور لوست لرونکي حضرات دي د منګورې د هرې سیمې، نو زه په دې باندې د هغو ډېر زیات شکرګزار یم چې الحمدلله د حکومت د خزانې د چارواکو نه علاوه هغو چې کوم خپل پاکټ منی راغونډ کړي دي او په منګوره کې په هر کور ته هغې راشن رسوي او تر اوسه پورې تقریبا چې 250 د رحیم آباد تاڼې چې تر اوسه پورې 250 راشن چې دی هغې د کور دروازې ته رسولي دي او نور مزید کوششونه کوي او د مدد کولو کوشش کوي. عزتمندو دا وخت په موږ باندې ډېر سخت راغلی دی، هر غریب په کور باندې دی. د الله د رضا دپاره څنګه چې پولیسو او عام ولسو هغې وس لرونکي دي، مالدار دي، وسره رسي، نو دغسې دا پروګرام موږ صرف د دې دپاره په ټي په شیشه باندې تاسو ته ښایو چې یاره په هر یو دا زمونږ ټول مسلمانان وروڼه دي، زمونږ ټول پښتانه وروڼه دي چې هر یو کې دا چې دی دا سوچ راچوت شي او هره کوڅه خپله محله دا وګوري. عزتمندو زموږ سره د دې رحیم آباد د تاڼې اس ایچ او اقبال صاحب ولاړ دی. د ده نه به مونږ پوښتنې په دې حوالې سره کوو چې د دې راشن په حوالې سره څه وایي، دا د چا په حکم دی هغه خپل پولیس دې ته غف کړي دي هغه کور ته رسوي. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جی پښتونیار صاحب تاسو موږ له مقرره کړه د خبرو اترو کولو کم پورې چې د دې سوال تعلق دی چې یاره دا پیکیجونه دا د چا په حکم باندې کېږي او دا څنګه کېږي. نو زه به دا ویم چې دا ډېر مشکل وخت دی زموږ په دې خلکو باندې، په موږ ټولو باندې د الله طرفه یو امتحان دی، یو وبا راغلی ده. په دې کې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو څنګه چې نور خلک کوي نو داسې انشاءالله زموږ د سواد پولیس هم شانه بشانه خلکو سره ولاړ یو. موږ خپل کوشش کوو، خپل اپنی مدد آپ تحت باندې خپل افسرانو په هدایتو باندې کوشش کوو چې یاره موږ خلکو ته دا ریلیف ورسوو. خو زه به دا خبره واضحه کړم چې په دې کې ټول نه غټ کردار چې دی د زموږ امجد غفور خان دی، اے ایس آی زموږ سره رحیم آباد تاڼه کې چې دی، دا ټول زیات کردار د هغوی دی او دا د هغوی په وساطت سره د هر څه سر ته رسي او انشاءالله 250 پیکیجونه تقسیم شوي هم دي او نور به هم دغه شانتې روزانه په بنیاد باندې انشاءالله موږ تقسیموو. د دې خپلو خلکو سره به د دې تکلیف په دې ټایم کې انشاءالله موږ شانه بشانه ولاړ یو. عزتمندو زموږ سره هغه ځوان ولاړ دی لکه څنګه چې سیچو صاحب خبره وکړله امجد غفور صاحب چې هغه کور ته ځي، شپه او ورځ نشته په کوڅو کې ګرځي. زموږ نور سپایان چې دي د رحیم آباد د تاڼې هغې له دومره الله روغ صحت روغ ژوند ورکړي، ډېر ژوند ورکړي چې هغه هم د دې غریب ولس خدمت کوي. زموږ سره پیر صاحب ولاړ دی، راځئ دی به موږ ته څو خبرې کوي. دی حوالې سره السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جناب پښتونیار صاحب ډېره مهرباني چې تاسو زمونږ دې تاڼې ته راغلی او د کوریج دپاره زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. پښتونیار صاحب دا کوم پیکیج چې دی دا کوم وبا چې راغله کرونا وایرسو، د هغې نه چې کوم دا متاثره خلک دي کوم چې په یوم اجرت باندې دیاړي کوي یا محنت مزدوري کوي، چونکې په موجوده وخت کې هم غټ مارکیټونه اډې او دا کارونه بند دي، نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو په دې وجه باندې د ډیپټۍ په ټایم کې چې کله موږ په سړک ولاړو نو زیات خلکو به موږ ته دا فریاد کوو چې زه خو 500-600 روپۍ ورځ ګټم، هغه بند شوه، ما ته ډېر تکلیف دی، بچي رانه رزق غواړي. نو ما یو کوشش شروع کو او شکر الحمدلله زه خاص کر د مهر فاونډیشن چې کوم عالم خان صاحب دی، محمد عالم صاحب د هغو او د دې علاقې د معززینو د مشرانو ډېره شکریه ادا کوم چې هغو د دغه خلکو فریاد ورته موږ ورسوو او هغو دا تعاون زموږ سره شروع کړو. په دې کې څه پیسې زموږ د پولیسو ملګرو خپلې راغونډې کړي، څه موږ په هغې اخیستې دي، څه ما د خپلو رشته دارانو ملګرو دوره کړي دي. خو پیسې ډېر خلک راکوي، خو موږ ته پیسې نه الو. موږ ورته وایو چې یاره د خلکو دپاره پیکیجونه جوړ کړئ او پیکیجونه راکړئ چې موږ د خلکو له ورکو. د وسه پورې 250 پیکیجونه موږ په دې علاقه کې ورکړي دي او انشاءالله کوشش کوو چې مزید نور هم ورکو. موږ د غر سر ته او چې موږ ته څوک زیات تر اکثر په میسنجر او په اس ایم اس باندې خلک وایي چې موږ ته تکلیف دی، موږ سپین روب یو او د علاقې معززین یو، خو لکه چونکې کاروبار یو بند دی، په مطلب دا دی مخامخ نشو راتلی، نو د شپې په تیاره کې موږ هغو له پیکیج ویسو او ور ورته وړه به هغو له یې ورکو.